د جمعې د ورځې یو داسې ناشنا وظیفه او عجیبه وظیفه مې درله نن راوړې ده. دا به تاسو ته لا اوسه پورې چا نه بیان کړي. ډېر د برکت والا وظیفه ده. علما فرمایي چې دا وظیفه به ته صرف د جمعې په ورځ کې، که هره جمعې کې، خو صرف د جمعې په ورځ به دا وظیفه کې. د دې وظیفې سره به الله تعالی ستاله دومره دولت درکړي چې تا ته به پته م ونه لګي چې دا دولت او دا مال او دا رزق د کوم طرفه راځي. نو وظیفه ډېره مبارکه وظیفه ده. دومره رزق او دومره دولت به الله تعالی بېسیاره درکړي چې ته به یې سوچ هم نشي کولی. علما فرمایي چې دا وظیفه به د جمعې په ورځ باندې د جمعې د لمونځ نه پس یا د مازدیګر لمونځ نه پس به کې، او چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے په هر ټیم کې، که کینی یو که پاسې، که ګرځ یو که ولاړې، خو دا وظیفه به کې. د جمعې د لمونځ نه پس یا د ماښام د مازدیګر لمونځ نه پس په کامل اودس کې به لباس به د معطري یعنې خوشبو په لباس باندې ولګوه. دا عمل تر ټول عمر هم جاري ساتلی شي، ځکه صرف په هفته کې د جمعې د ورځې عمل دی. آسان عمل مې درله راوړی. په زندګۍ کې به د چا ته لاس ونه نیسي، الله تعالی به د مخلوق د محتاجۍ نه وساتي. په زندګۍ کې څومره تکالیف او مصیبت راځي، خو چا ته به لاس ونه نیسي. الله به درله خپل مال او دولت ډېر درکړی. ډېر مبارک، ډېر عجیبه، ډېر کامل، ډېر برکتي عمل دی. محترمو، و چې کله تاسو د جمعې د لمونځ نه پس کښېنئ، 11 مرتبه به درود ابراهیمي، هغه درود شریف چې کوم تاسو په مانځه کې لولئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. دا درود مبارک بیا به 313 مرتبه المسبب الاسباب المسبب الاسباب المسبب الاسباب المسبب الاسباب دا ذکر به 314 مرتبه کې. هغې نه پس به بیا 11 مرتبه درود ابراهیمي ولولئ. ډېر مبارک، صرف د جمعې د ورځې عمل دی محترم، صرف او صرف د جمعې د ورځې عمل. هفته کې یوه ورځ عمل دی، ذکر ډېر کوه. په میاشت کې 4 ورځې عمل دی. نو علما فرمایي چې کوم مسلمان دا عمل د خپلې زندګۍ معمول ساز که، دومره خیر، دومره برکت او دومره اجر، دومره مال او دولت رزق به الله ورکړي چې انسان ته به فتح نه لګي ربه دا رزق د کوم طرفه راځي، دا دولت د کوم طرفه راځي. مسلمان ته به پته نه لګي. الله به دومره مالا مال کی او د مخلوق د محتاجۍ به وساتي. الله رب العالمین مو خوشاله او آباد ساته. الله هم د غمونو، آفتونو، مصیبتونو نه وساته. الله هم د زندګۍ ټول خواهشات پوره کا. الله هم سره زمونږ د زندګۍ ټولې خوشحالۍ نصیب کا. الله هم سره زمونږ د زندګۍ د غمونو، آفتونو، مشکلاتو نه وساته. څومره مسلمانانو هغوی په زندګۍ کې مشکلات دي، غمونه دي، پریشانۍ دي، الله نه دعا ده چې الله تعالی د هغوی مشکلات، آفتونه، مصیبتونه د هغوی مشکلات ختم کا. څومره ملګري نوي دي چینل ته، هغوی په خدمت کې عاجزانه سوال دی چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې د روزانه په بنیاد باندې همدغه شانې اسلامي ډېرې معتبرې مجربې وظیفې هغه تاسو ته موږ درکو او تاسو د هغې نه فایده وچتوئ. الله هم خوشحاله او آباد ساته. جزاکم الله.